बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लसी कमेटी खानूज़ी कल सिविल अस्पताल कोयटा में जो वाक़या हुआ है उसके वो भरपूर मज़म्मत करती है और उस पर इंतहाई दुख और रंज का इजहार भी करती है। ये जो वाक़या हुआ है तो इसके जो मुजरिम है उसको मौके पे मार के बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इस शख्स को वो कुर्बानी का बकरा बनाकर रास्ते से हटाया गया है। इसके पीछे जो भी हक़ाइक़ है हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इनके पीछे जो भी शख्सियात हैं, जो भी लोग हैं, उस सबको बेनकाब कर दिया जाए। हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं और जो डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, उसके साथ इंतहाई हमदर्दी और दुख का इजहार उनके साथ करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वाक़े में वो बहुत से सरकारी ऑफिसर्स और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। इनमें ख़ास कर मुजीब साहब, सेक्रेटरी हेल्थ मुजीब रहमान साहब को टारगेट किया गया था। तो इसकी भी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। ये मुजीब साहब सब लोग जानते हैं कि एक नेक नाम और नेक शोहरत रखने वाला सरकारी ऑफिसर है। इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात साबित नहीं कर सकता। तो इस मौके पे ख़ास कर उसको टारगेट करके, उसको बेइज्जत करके, उसकी बेइज्जती करके, उसका नाम लेकर उसको बात न करने देना, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ ये समझते हैं कि ये ज़ाती इख्तलाफात और ज़ाती दुश्मनी पर मबनी रवैया है। हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं और ये वार्निंग देते हैं कि ये वाक़या अगर फिर हुआ तो हम इसके ख़िलाफ़ स्टैंड भी लेंगे इंशाअल्लाह। ته شرعته یا بد راته زستا غم خواره دا د نبی وجه زبا خبر سمجھ راځي کنه اوس کته د ولس د قوم مقتدا جوړیږي پتا کې بدا شي خامخای کړي ته مجبورې لري بیا امر ولاړه بیا اکشن ته بیا د ولس د قوم مقتدا نشي جوړیدای ته کمزوري سره تا که چا سره دا ول چې تا دا او کته خو به د ولس کته چا سر چا تعریف وکي ته تر خپل کالوي ز خلوړ خطلې تو خود استراب شکار ہے تزما مقتدا نشي جوړه ته قوم ولس نشي چلو قوم ولس سره سړی چلی چې هغه درویش ملنګي هغه مجبوري نه لري ان اجر الى الله د موسی عليه السلام په شو کې الله د فرعون د فوج تسکته چې کنه کوي چې وایي علماء وشفر لك فوج نو وشفر لك فوج د موسی عليه السلام ګر جایداد یو کوټ دی پراپرټي یو کوټ پیغمبر عليه السلام هم فاطمه ته تسلی ورکړي زوی خو ما بدم مسکینه د مثلا د الله اجر القدر نبی چې کلم الله ورته ورکړي دی هغه د شپې دیو دا کوټ پرې وته د ورځې په کې ګټلې فرعون د خپل سټیټس په اعتبار سره موسی عليه السلام ته وګورو کې ته وګوره ازما سټیټس او ستا سټیټس یو مسکین غریب سره د مهین لفظ ته استعمالي یو شپانه سره اته ما سمجاوه دا موسی عليه السلام صدات به خبرې وي یو ویل قوم له ورسره شي غوښتي نه دویم یو دا شي خامخ خیبور تفصیل کې لوست لره خبره ما سمجھ نه کړه چې کومه کمیټه هغه مجبوري نه لري هغه بدیلی هغه شجاع هغه چا بابا کوم زنده‌باد که چا بد ویلم زنده‌باد په نامي شي لګړم نه غیلا زموږ په پښتو کې به ګړنګ غیلا دا د مخ خلک دي مخکینی خلک مخ ته ټول ولا خلک هغه په دې شان کې څه نه بد یو خبره دویمه خبره نبی د باطن صفاو دا نبی پر کردار باندې نه شخص دا چانه سپیرا کوله دا دې خبرې په کې د ضروري ته چې مال راوړل شي زما د کمیټې زما د قوم د ولس سیادت غواړي مشرتوب غواړي زما تا کو مجبوري لري کنه لري ته مجبوري انسان کنه مجبوري خلاص سره زه خپل تعالی لرم یو ترازو لرم زه په کې تا طلب قوم ولس اوس بوجول وروړي نه هغه خلک پاتې چې کوم خلک د ولس د قوم د سیادت قابل نه ولس خلک ته نظام راغلی دا اوس نه غواړي چې تا بشر دا نه لري شارف زمانه سره چې وته دا ته چې خبره کوي ته خبره نه کړې ستا پایله زاول تا ګورم چې کمیټې مال روانه ده یو سړی مال روان دي ما د قوم سیادتو او د قوم قیادتو د قوم مشرتوب ما ته خزستا ټول مسایل کوم زه اول تا ګورم ته مشورې لري کې نه لري یاو دویم به دا ګورم چې ستا کردار څنګه دی ستا مجلس ته ستا په کردار پاینه کې ګورم ستا خبره زستا د کردار پر تل ګورم یو سړی به خبره کوي په یو لیول کې ځکه صدقته او برا تا ټیک وره تخلاص به یو سړی ما ته خبره کوي زه ستا د خبرې په ما کې مزګي د اسمان پټ ځکه د کردار او ستا د کردار د مزګي د اسمان خبره پټ کچې راشي چې موږ مجبوري لرو او لړو دي چې
مجبوري لرو او لړل بیا د موږ په بل چا باندې لاسونه نه سپک